بسم الله الرحمن الرحيم. وقد استعملوا صيغة النداء في المندوب وهو المتفجع عليه بياء أو وا واختص بوا وحكمه في الإعراب والبناء حكم المنادى. وليس بدلته د منادا د فروعاتونه کو توایو او یا د منادا د بحث په ضمن کې یو بل بحث ذکر کوي د مندوب بحث ورته وي څنګه چې بیان د ترخیم کړو نو دې کې به مونږه واتنه مسلې بیانو مجموعي تور باقی کی اولا مسئلہ توجہ ده کنه چه اولا مسئلہ را تدا بیانی چی بی بدی حروف نداو کی چکما یادا دا د منادان علاوه یو بل شي د پاره استعمالیږي هغه د مندوب ویل کیږي حروف نداو کی فقط یا یادوما دا د منادان علاوه یو بل شي کې استعمالیږي چې هغه ته مندوب ویل کیږي یو مسله او دمه به د مندوب تعریف کو لغت کې چاته وي اصطلاح کې چاته وي او دریم به د مندوب حکم بیانونه نن به د دریم مسلې کو راشي واپس اوله مسلې لا صاحب د کافیه وی صيغه د ندا چې دا مندوب کی استعمالیږي نمنګ ویلو د صيغه د ندا نه مطلق حروف ندا نه دي مراد بلکې صرف او صرف یا مراد ده نو دا اوله مسله شول چې په حروف نداو کې یا چې دا د منادا نه علاوه مندوب کی هم استعمالیږي صرف حرف ندا ولی مندوب کی استعمالی کی نور نه استعمالی کی دغه وجه بیانو کتاب صاحب د جامع خپل بیان کړی دا او په رسیدلې او ته وګورئ وقد استعملوا او تحقیق سره استعمالی څوک استعمالی یعنی العربه علامه جمع په عبارت سره مرجع د استعمالو د جمع د ضمیر بیانوي عرب استعمالی صيغه النداء صيغه النداء ایمان سکی دا لگا صيغه النداء یعنی یا خاصتا صرف یا یادوما فی المندوب مندوب کی یا خاصتا نظرت اعتراض نه جواب کوي چې به صيغه النداء خود حروف نداء پنځه وړو ته شامل شو یا آیا حیا ای حمزه مفتوحه ټول د ندا صيغې دي حالانکه موږ چې ګورو مندوب کې فقط یا استعماليږي ناس د صاحب د کافی د کلام نه معلومیږي چې پنځه وړه دا کار کوي او حقیقت کې فقط یا د استعماليږي په سوال بوې شولې نو علامه جمی جواب کوي چې صيغه د ندا کې دا کوم اضافت تاسو نه د اضافت احادیث خارجي دي معهود پدې سره یا ندا ده هر یو نه صيغه د ندا یا ده هر یو نه څنګه چې لام عهد خارجي اشاره معهود ته کوي دغه شان اضافه دي عهدي چې دا معهود ته اشاره کوي یعنی یا یاد مخاص تور دا استعمالي عربي بچا کی استعمالي فی المندوب کی مندوب اوس په دغه پنځو حروف ندا کې فقط یا ولی مندوب کی استعماليږي او نور نه استعماليږي زکا یا چې دا اشهر ده د ندا په صيغو کې د ټولو مشهور صيغه یا ده نو چې کله دا مشهور ده نو کوم توسو کو فراخي کو او مندوب تم قصاړو نو مناسب دا چې یا کې دا کارو کو ځکه مشهور ده د فراخي د دې سره مناسبه ده نور سره نه ده تاسو پوهیږئ ځکه څوک چې مشهوري مالدار سړی کنه نو فراخي مغه کی
خلک هم هغه ته وایي چې بس ته به ګزاره کړې. نو موږ یا ته وایو ته مشهور یې ته به ګزاره کړې. نو که مندوب کې مې استعمالولې نو که نه به خوځې را خوځې نه. خیال هم دی که نه؟ ته وګورئ یعنی یای خاص ولې ذکر کړل علامه جامی د هغې خپله جواب کوي لأنه لا يدخلو ځکه نه داخلېږي علیه به مندوب باندې سوا د یا نه لکونها وجه دا د یا چې ده اشهر دا مشهوره ده اشهر صیغها دا مشهوره صیغه د ندا ده فکانت اولانو دا ډېره اولاده بان په دې خبره کې یتوسع فيها چې په دې کې توسع پراخي وشي هغه ده به استعمالها فی غیر المنادا چې دا استعمال شي په غیر مراد غیر منادا کې هم استعمال شي. یو باس ختم شو ښه چې هغې کې د دې خبرې بیان وشو چې حرف ندا چې دا فقط یا دا مندوب کې مې استعمالیږي. نو یو موږ د دې نه بحث جوړ کو او ما قبل سره په دې ربط هم جوړېدلو چې هلکه مندوب بحث چې دی منادا کې څنګه راوړي. نو ربط هم جوړ شو چې بھئی یا کې دواړه شریک دي که نه ځکه یې راوړو. خیال هم دی؟ نو تاسو به داسې تعبیر کوئ یو په دې عبارت سره مقصد جزء اول بیانېږي چې یا مندوب کې استعمالیږي او دویم ما قبل سره ربط بیانېږي. ښه جي دویم بحث په مندوب کې د مندوب تعریف کوو. مندوب لغت کې ډېره اوږده معنی ده. هغه مړي ته ویلی کېږي یو چې په هغه باندې خلک جاړي دوه د هغه محاسن شماري داسې سړی او داسې سړی او داسې سړی او خلک مړو کې دا کوي که نه. ښځې وایي زه به یې داسې وتې کولم او داسې انډې ورسره وي او داسې فلانې دا یو بل ته پټ پټ وایي. نو هغه مړي ته ویلی کېږي یو چې په هغې باندې خلک جاړي دوه د هغه محاسن شماري درې. ولی جاړي پې ولې محاسن شماري؟ د دې لپاره چې دغه مړي مرګ خلک یو لویه حادثه وګڼي. څلور شو او چې کله لویه حادثه وګڼي پنځم نو د دې جړه چې ده خلک بې معذوره وګڼي ستاسو جړه په ځای ده تکړه شئ جاړئ. پنځه شپږم او خلک هم ورسره په جړه کې شریک شي. والله چې داسې غټ سړی و دا خو موږ هم په کار دی چې وجاړو. زموږ استاذ دی هغې ویل هلته مې کوچیانو ته بیان کوو د نبي علیه السلام سیرت مې بیانوو چې داسې دی او داسې دی. یو کوچی راپاڅېدلو چې استاد جي دا سړی چېرته دی؟ وال چې دا خو وفات شوی دی. ویل مړه چې موږ هم څوک خوښ شي نو بس بیا مړي. نو چې خلک قیسې واوري بیا به خلک هم ورڅه په جړا شي. چرڅه تیرا کې تبلیغي د الله جل شانو صفات بیانول نو یو تیراوال را پاڅېدل ویل الله پوک نور ویل زنده باد. پته او تاخیره کې ولګېدله چې دا لوبه ده ښه تاسو پوهېږئ که نه. او دغه بونیرینو مور ځان څخه عمرې له بولې و نو بیا یې ول سر هم خرولی و. یو له سر خرولی و بل ول راغلی ویل دا څوک دی؟ ویل دا بیبي چې ده که نه دا لالا خو بیبي په شان معلومېږي. ویل دا د ماما خور د مور یو ته ویل ماما خور دی مسوله غاړې وزه ډبله خپله شوي. نو دقه لوبه ده ښه چې داسې چل دی یار دا خو به موږ هم وجاړو. تاسو پوهېږئ کوم ځای ته ورسېدو؟ لغوي تعریف کې دغه شپږ اجزا دي. ګوره یو ده والمندوب فی اللغة بیت څه دی؟ میتون دی که نه دلته بمیت لیکلی غلط دی. میتون هغه مړي ته ویلی کېږي یو یبکه علی احد چې یو کس پې جاړي خلک پې جاړي دوه ویعد محاسنه محاسن شماري دا د لوبې به کولې درې لیعلم الناس چې خلکو ته علم راشي چې ان موته امر عظیم د مرګ یو لوی حادثه شوې. څلور لیعذرو دې لپاره چې خلک دې جړونکي جړه والا له معذور وګڼي فی البکاء په جړه کې چې هلکه جړه دې په ځای د پنځه ویشارکوه فی التفجع او افسوس کولو کې ورسره شریک شي چې دا خو ډېر د افسوس کار شوی. دا شپږ اجزای لغوي تعریف کې دي. اصطلاحي تعریف یې څه دی؟
هو المتفجع علیه بیا او ډیر لنډ مندوب هغه چاته ویل کیږي چا باندې چې افسوس کیږي د یا او وا په سبب سره. بس تا اصطلاحي تعریف شو. هغه چاته ویل کیږي چې داغه هغه شی ته ویل کیږي چې داغه د وجود په وجه یا د عدم په وجه افسوس کیږي په یا سره یا زیدا او یا په وا سره وا زیدا وا حسینا وای کنه وای دا شیعگان تاسو ورسېدلې. وفي الاصطلاح په اصطلاح کې هو المتفجع علیه داغه چاته ویل کیږي چا باندې چې تفجع افسوس کیږي وجودن او عدمن نو کله داغه د وجود دغه شی د وجود په وجه افسوس کیږي او کله دغه شی د عدم نشوالي په وجه کیږي. اصل کې د اعتراض نه جواب دی. اعتراض دا جوړیږي ته اصطلاحي تعریف د مندوب کې هغه چاته ویل کیږي چې په هغه باندې افسوس کیږي معنا نشته دی ځکه به خلک افسوس کوي نو دا خو ادمی ته شامل شو مړ دی خلک افسوس کوي. کله کله خو خلک به یو وجودي شی باندې تفجع کوي نو د بکې مندوبي جوړي لکه حسرت او افسوس ویا حسرت علی العباد یا حسرت وای کنه وای یا ویلا نو ویل حسرت افسوس دا خو موجود شی دی نو په دې خو نه کیږي کنه نو تعریف خو دې ته شامل نشو ځکه دا څه ویل مندوب چاته وای چې تاغه باندې افسوس کیږي ځکه نشته دی پیږي به تفجع پاغه کیږي او تفجع چې دا افسوس دا په حسرت او ویل وغیرہ باندې نه کیږي یعنی کوم چې وجودي پاغي نه کیږي بلکې دا غي د وجه نه کیږي. دلک تقسیم کوم به دا قصه اعتراض جواب ورست راولم. تاسو ګورئ کله کله یو شی نه دا غي په وجه خلق نو د بکې مندوبي جوړي لکه زید مړ خلق څه وي وا زیدا خلم دې کنم دې یا زیدا ورسېدلې بي دلته وس تفجع په زید کې ځکه چې نشته او کله کله یو شی وی دا غي د وجنه خلق نو د بکې مندوبي جوړي لکه تفجع مقام دی هلاکت مقام دی د سوای افسوس دی افسوس خو موجودي خفقان موجودي کنه نو یا خلق وی وا یا ویل څنګه دی یا حسرت ای افسوسه دلته حسرت چې دا موجود دی نو د مندوب څو قسمه شو دوا کله چې څوک مندوب جوړیږي هغه معدوم وي او کله چې څوک مندوب جوړیږي هغه موجود وي نو اور بسې چې کله څوک معدوم وي او مندوب جوړي الت علیه پاغه باندې افسوس کوي نشتا او کله چې موجود وي کنه نو باغی نه کوي خوشته دې څنګه به کوي داغه د وجه نه کوي دا دې زکه کومه د افسوس دې زکه نو د بکومه جاړه خلم دې کنم دې او تعریف کسی ویل هو المتفجع وس اعتراض وکړه تعریف کې هو المتفجع علیه دا صرف ادمی ته شامل شو وجودی ته ما تاسو ته ویلو منظور څو قسم دي دوا چې کوم ادمی نه پاغه کیږي نشته او کوم چې وجودي داغه د وجه نه کیږي دسیدا او تعریف کې څه ویل متفجع علیه پوه شولې به دا خو یو ته شامل شو بل ته نه دی ځکه علیه ویل د چا په چا باندې چې کیږي د چا د وجه نه د چا د وجود د وجه نه کیږي خو فکرانه لې نه جوابداري به دواړو ته شامل لري دواړو ته څنګه دی علیه په معنا دا لاجله دی هو المتفجع من دواغه چا د ویلې کیږي چې داغه د وجه نه افسوس کیږي نو دا عام دی نشته دغه د وجه نه افسوس کیږي یا شته د وجود په وجه افسوس کیږي دواړو ته شامل شو پیږي په وګورئ برحال لغوي تعریف د سیاق شو کتاب کې سبالي کل شوی اصطلاحي تعریف هم دغه شو هو المتفجع علیه دا څوک دی چې باغ باندې افسوس کیږي وجودن د وجه دغه د وجود نه کیږي او ادمن یا د وجه دغه د فقدوالی نشوالی نه کیږي
50 سره کیږي بیا او پیا یا بوا سره نو درې اجزا شو هغه اسم د ویلې کیږي یو چې افسوس پاغي باندې کیږي دوا بیا او درې اجزا شو کنه تاسو په شولې فالمتفجع عليه عدما دا بکم یوي ما يتفجع على عدمه ما يتفجع دا غد چی افسوس وشي دا غد نشوالي بوجا کلمیت لکه یو سړی مړل الذي غایب کی علیه یبکی علیه نادم النادم چې جاړي باغ باندې نادم الګ مخکم یو لفظ تیر شوی لغوي تعریف کې یبکی دی کما یبکا ویلو څه دی یبکی کما دی النادم ندبه کون کې جړیدون کې دا به افسوس کوي نو دا عدمی شو تاسو ورسېدلې پی هغه مړی ته ویلې کیږي چې نادب په هغه جاړي ولی نشته کنه معلوم نه او دویم والمتفجع عليه وجودا ما دا هغه د يتفجع على وجودي شدد د وجود په وجه باندې افسوس کیږي او د وجود په وجه ولې کیږي یو شی هغه نشوي او دغه په وجه باندې دا وجود تراغلی زید دې مړ دې دغه په وجه باندې افسوس وجود تراغلی دی حسرت نه پیږي به دا وجود تراغلی نه باغی کوي نو کله چې څوک نشته باغی کوي او کله چې دغه په وجه څوک وجود تراغلی باغی کوي وسم پوه نه شوي عند فقد المتفجع عليه دا الګي چې کله متفجع عليه نوی عدما نوی دوړ یو معنی د فقد او عدم قدم راده چې فقد عام طور باندې یو شی چې نشته وی هغه ته ویل کیږي نبی دا عام د کله موجود وی او موجود فی الحال نشوي یعنی دنیا کی او کله یو شی بيخي مکمل معدوم شوی هغه د بارم فقد راځي نو فقد لفظ عام شو خو عام طور استعمال د فقد هغه شی د باری چې هغه فی الحال نه نوري وجود بل ځای کې چیرته وي حالانکه زمنګ مقصود مکمل معدوم والے دی نه ځکه اخر کې ور سره ویلو عدمن پتن لګي په ما بده خبره تاسو ورسېدای کړه ما آدم شوی لکه مصیبت چې دا موجود وي خلق مصیبت باندې افسوس کوي مصیبت خو موجودي ولی زید مړل دغه په وجه مصیبت موجود شوی دغه شان حسرت موجود وي خلق افسوس کوي ویل هلاکت موجود وي الله قدر نادبي چې دغه مصیبت او حسرت ویل لاحق وي نادب ته څوک چې ندبه کوي جاړي ولی ورته لاحق وي لفقد المیت مړ نشته کنه تاسو په شولي لنډه دا د فالحد د تعریف چې شامل له لقسمي المندوب د مندوب دوړو اقسام ته کمال موجود دی او کمادوم دی مثل یا زیدا دا هغه مندوب دی چې معدوم وي زید نشته مړل یا امرا دا مړل دی هغه معنی کوي او مثل یا حسرت انه حسرت موجود دی موجود معنی کوي یا مصیبت موجود دی او اذا ویل موجود دی تاسو په کې کنه به فقط دو مسئلې بیان شولې دا ډېر آسان دي یو یا چې د منادانه علاوه مندوب د پر استعماليږي دیمه خبره تعریف د مندوبو څه شوري دوا الکه درېمه په کې ما شروع کې نه ویلې درېمه وو خاص د مندوب د پر منادا کې نه استعماليږي وا او یا چې د منادا والا و مندوب کې استعماليږي مدا خبره به کې یو نوې قاعده وروته درې شولې پوه شئ نو وی واختص او خاص دی څوک خاص دی فعل را دوخه مرجی مندوب یادو مکنه نو 50 سره خاص دی بیوا پواو سره ممتازا به عن المنادات رجی لکشن سبا ولی سب دلتم اعتراض نه جواب کوي چې اختصاص ویل کېږي ما یوجد فيه ولا یوجد في غیره دسیدا
نو وو خو د مندوب نه علاوه هم ځای په ځای موجودېږي نه څنګه وی چې مندوب خاص دی جواب دا دی دلته تضمین شوی تضمین دا د علم معنی او اصطلاح ده مخکې ویلې وه تضمین چاته ویلی کېږي چې فعل مذکور کې د فعل غیر مذکور معنی را پیدا کول نه رسې پې او بیا چې کوم متعلق او صله وي هغه د فعل غیر مذکور موافق جوړول دې ته څه ویلی کېږي که نه ونه رسېدی فعل مذکور کې د فعل غیر مذکور معنی پیدا کول او کوم متعلق او صله ده هغه موافق د غیر مذکور راوړل اوس هم ونه رسېدی بیا د دې استعمال په دوو طریقو کېږي یو په دې فعل مذکور کې ډایرکټ معنی د غیر مذکور راوړي او دویم داسې وکړي دویم چې دا غیر مذکور به طور حال باقاعده کلام کې را پیدا کی او بیا کوم متعلق او صله د هغې پورې ور متعلق کی لکه دلته وګورئ ممتازن داسې حال کې چې ممتاز شي به د دې وو په وجه باندې دغه مندوب عن المنادا د چا نه منادا نه دلته په اختصه کې تضمین د معنی د ممتاز ده نه جواب دا شو چې به وو خاص والی نه یادو د معنی دا ده چې وو ممتاز دی جدا دی د منادا نه مندوب جدا دی د منادا نه په وو نه پوهېږئ پې مخکې څه ویلي وو چې مندوب خاص دی ما اعتراض صحیح نه وکړی اعتراض به ووایي اعتراض دا دی تا وویل مندوب خاص دی چا پورې وو پورې داسې مې ویلي وو که بیا خو ټیک نو وو مندوب نه علاوه هم موجودېږي او د مندوب کې د وو نه علاوه یا هم راتلی شي د تخصیص څنګه راغلی نو موږ جواب څه وکړو دلته تضمین دی مندوب خاص دی داسې حال کې څه معنا جدا کېږي به په وو سره د چا نه جدا کېږي منادا نه ولې ته جدا کېږي ځکه منادا باندې حرف ندا وو نه داخلېږي او مندوب باندې داخلېږي لعدم دخوله ځکه وو نه داخلېږي علیه په منادا باندې بخلاف یا چې دا په دواړو کې شریکه ده فإنه مشترک بینهما نو څو مسلې هم وکړې مولوي صاحب درې ښه وو خاص دی مندوب پورې بلکې داسې به وایو مندوب خاص دی وو پورې رسې پې او یا عامه ده څلورم بحث مندوب حکم واورې بې بس کوو ښه بر وګورئ مندوب حکم څه دی اعراب او بنا کې یادو وایي چې دا د منادا په شان دی که نه منادا چې کله مفرد معرفه وي نو به مبني په علامه د رفع دغه شان به څوک هم وي مبني وي نو دا به مبني وي کله چې منادا مضاف و نو مرب نو دا به هم څه وي که مندوب مضاف و نو دا به مرب وي تاسو پوه شولئ او یاد ساتئ وایي چې مندوب حکم په شان د حکم د منادا دی ټولو اقسامو کې نه یادوي بھائی چې ته به اوس وایې چې هلکه وروسته د مندوب په شرایطو کې راځي چې مندوب به معرفه وي نکره مندوب نشي جوړېدلی او منادا خو نکره هم راتلی شوله نه مندوب د منادا په شان څنګه شو نو ما څه جواب وکړو چې دا حکم د مندوب په شان د حکم د منادا د اقسامو کې نه یادوي څه به اعراب او بنا کې یادوي پوهېږئ پې وګورئ وحکمه مرجع د ضمیر ښیي حکم د مندوبه فی الاعراب والبنا ګوره خپله یې ویل که نه اعراب او بنا یادومه حکم د منادا دی دلته مې اعتراض جوړېږي چې هلکه حکم یو اثر دی ښه دا یو محل غواړي فقط یو محل هغه منادا وه هلته و نو که چېرې دا حکم د منادا دا حکم د مندوب هم شي نو هغې نه به بیا رالرې شي مندوب کې به ولګي منادا به بغیر د حکمه پاتې شي دا خو اثر دی یو ځای نه رالرې کې بلکې لګې یو بغیر پاتې کېږي بغیر د حکمه پوهېږئ که نه بغیر د اثره دا څه کې جواب داري مولوي صاحب مندوب کې حکم چې لګو مثل حکم منادا لګو عین حکم منادا نه را نقل کو ځکه صاحب د جامع وایي مثل حکمه یعنی اذا وقع المندوب على صورة قسم من اقسام المنادا کله چې واقع شي مندوب په یو صورت د یو قسم د اقسام د منادا نه نو فحکم حکم د مندوب چې وي په اعراب او په بنا کې مثل حکم ذلك القسم من المنادات هم دغه قسم د منادا حکم به وي کما اذا كان مفردا معرفه لکه څنګه چې منادا مفرد معرفه او نو کوم مندوب مفرد معرفه یضم زمه ورکو
و اذا کان مضافا نو کله چې مندوب مضاف فی نو چې منادا مضاف او منصوب مربع د څه بدام وی او مشبه به مضاف مشابه د مضاف سره مندوب نیون سب مناسب وو تور کولای کی ولا يلزم دا اعتراض جواب دی وخت می کړو الکه منادا خو نه کرم راتل مندوب خو نه راځي دي سره څه کی وای موږ جميع اقسام نه یادو اعراب او بنام یاد ولا يلزم من ذلك حكم المنادى كم عبارت من ویلو د دین نه لازمیږي جواز وقوعه على صورت جميع اقسام المنادى چې جایز دی واقع کېدل د مندوب على صورت جميع په صورت د ټول اقسام د منادا دا نه لازم لري دالی چې به په اعتراض ورشي چې ان ولا يقون كرا مندوب خو نه کرا نه واقع کېږي لانه لا يندب الا المعرفه الا لمعرفه الا المعرفه الا المعرفه ځکه نو باندې کېږي مگر معرفه تا نور به وایو ښه څو ځا بیان شو مجموعه ته څلور مباحث